سکون په ګولو کې هم نشته، په محلات او بنګلو کې هم نشته، صرف او صرف په دغه خبره کې سکون دی چې دا څه کوي، دا ټول الله کوي. دا کوم مخلوق چې دا مونږ او تاسو ته غواړو دا هېڅ هم نشي کولی. خو که دا خبره زمونږ او تاسو په حقیقت کې زړه ته پوه شوه، یقین په خدای وکړه مونږ ته به ډېر زیات سکون وي، مونږ به مطمئن وي، هېڅ قسمه مسله او ټینشن او ډپریشن به مونږ او تاسو ته نه وي. نو راځئ نن مونږ او تاسو په خپل ځان باندې دا فارموله اپلای کړو، د الله رب العزت نه د کېدو یقین. مونږ او تاسو الله رب العزت خپل خالق وګڼو، د الله رب العزت نه وغواړو، الله ته وجاړو، انشاءالله زمونږ او تاسو مسلې به ټولې ټیک ټاک وي. خو که مونږ او تاسو انسانانو ته جاړو، انسان ته ګوره په حقیقت کې ته ناجوړ یې، په حقیقت کې ته محتاج یې، په حقیقت کې ته غریب یې. خو که ته انسان له ورغلې او ترې وجړل، خان دې په سویدا مو کړی دی. او الله رب العزت ویل چې ما ته د مکر انداز جوړ کړه، جاړه راته مو د مکر نه راته وجاړه، بیا هم درته زه اجر او ثواب درکوم. او ستا دغه سترګې زه په ور کې نڅېږم. څومره لوی خالق دی، څومره لوی رازق دی، څومره لوی باچا دی. وایي مونږ او تاسو سکون ځکه نشته چې مونږ او تاسو دغه بادشاه پرېښی دی او دنیا خدایانو پسې ورپسې شوي. راځئ د ځان څخه مضبوطه وعده وکړئ، صرف او صرف د الله نه غواړئ، د الله د رضا لپاره ورکړه کوئ، د الله د رضا لپاره د خلکو څخه ښېګڼې کوئ، سکون به درته ډېر وي.